अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद सीखें आसान तरीक़े से पश्तो ज़ुबान में। तजवीद ازده کئ په آسانه طریقه سره په پښتو ژبه کې کلاس نمبر 6. په کلاس نمبر 6 کې به نن مونږ ازده کوو د تا، دا، د طا مخارج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر شوي کلاس کې مونږه د ژبې د سر نه چې کم حروف یعنی اولنی درې کم حروف ادا کیږي دا او دی لاین چې ورته وهلی شوی دی نو دا حروف مونږه د دې تعریف ازده کړی او مثالونه ازده کړي وو او د دې نظم مو ازده کړی وو. نو پیله نظم دهرای کو. د ژبې د سر نه دي 12 حروف ث ذ ظ ت د ط ز س ص ل ن ر. دا هغې د تعریف دهرای کو یعنی د ژبې سر چې کله د برني منامخ دوه غاښونو د نوک سره د سر سره ولګېږي د دې نه ادا کېږي ث ذ ظ. او دا خبره یاد ساتل پکار دي چې په نرمۍ سره به یې لګو، په نرمۍ سره به یې ادا کو. دې حروف ته نرم حروف هم ویلی کېږي. نن به مونږ ازده کو د تا، دا، طا مخارج. تا دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د تا، دا او د طا مخرج چې دی نو دا یو دی. هغه دا دی د ژبې سر د برني منامخ د دوو غاښونو د جړ سره ولګوئ او بیا ووایئ تا تا تا. دې تصویر ته وګورئ، په دې کې دا ژبه چې څنګه لګېدلې ده نو دغه شان به مونږ هم لګو. تا دا د ژبې سر د برني منامخ دوو غاښونو د جړ سره ولګوئ او بیا ووایئ ده ده ده. دلته کې اوس مونږه د تا او د طا ویل چې دی نو دا ازده کو، خو طا چې کله وایو د دې سره به شونډې نه ګول کوو یعنی واو به ورسره نه وایو. تا تا چې دی د تصویر ته تاسو که وګورئ نو په دې کې دا ژبه بالکل سیده پرته ده یعنی صرف چې دی د ژبې دا سر چوت شوی دی، نوره شاته ژبه بالکل په خپل لیول پرته ده. خو په طا کې که وګورو د تصویر ته تاسو غور وکئ وګورئ نو په دې کې دا ژبه یعنی د ژبې دا منځ چې دی نو دا تالو طرف ته چوت شوی دی. د ژبې سر هم خپل ځګي سره لګېدلی دی د برني منامخ د دوو غاښونو د جړ سره، خو منځ هم چې دی نو دا چوت شوی دی. او چې کله دا مونږ پریکټیکلی په داسې طریقه کوو نو د دې سره اواز چې دا موټا راوځي. طا چې دی نو دا موټا حرف دی. دا به مونږ څنګه ادا کوو د هغې پریکټیس کوو. تا طا تا طا تا طا طا. د ژبې سر د برني منامخ دوه غاښونو د جړ سره ولګوئ او بیا ووایئ طا طا طا. ها عمومي طور چې کمې غلطیانې کېږي نو هغه دا یي تا چې دی نو دا د دې لره طا په شانتي کې مه وایئ، تا یا طا. دا شان په طا په ادایګۍ کې چې دی نو دا شونډې هم مه ګول کوئ یعنی واو به پکې نه جوړو. د دې طریقه دا د ویلو دا ده اطو 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 طا طی طو طا طی طو طا طی طو طن 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 طن. مثالونه دي اطعمهم. تاسو را سره وایئ چې صحیح پریکټس مو شي. اطعمهم اطعمهم طيرا 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 والباطل والباطل والباطل
يهبط يهبط يهبط. اوس به مونږ شروع کوو تعوذ او د تعوذ چې کومه اولنۍ حصه ده یعنی اعوذ بالله دا به نن مونږ زده کوو د دې قواعدو صفات او مخارج به زده کوو. جدا جدا حروف پهله زده کوو. ا حمزه چې دین دا به په جټکې سره وایو هو دې لره به راکاږو نه نو داسې به وایو ا عو. دلته د عین مخرج را ایستل دي یعنی د حلق د منځ نه چې دا راوځي او واو چې دی دا ساکن دی د دې نه مخکې پیش دی چې کله داسې راشي نو دا به د دوو حرکاتو برابر راکاږو. اعو د دوو حرکاتو مقدار به مونږه معلومولو څنګه لکه د دوو حرکاتو مقدار د معلومولو طریقه دا ده چې کله زمونږه ګوته چې کم دی نو دا کلاوي او دومره به مونږه دا راکاږو چې زمونږه دا کلاو ګوته په دې کې بند شي. نو لکه ډیر سلو سلو هم نه او ډیر په تیزۍ سره هم نه بس نارملی به ګوته مونږه ښکته کوو. نو تاسو پریکټیکلی وکئ ا عو 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 ذو. ذال چې دی نو دا نرم حرف دی د دې تعریف مونږه زده کړی وو پریکټیس هم مونږه د دې کړی وو. د ژبې سر د برني منامخ دوو غاښونو د نوک سره ولګوئ او بیا وایئ ذو ذو ذو. اوس به مونږه د صفات او د مخارج باندې کنټرول ساتلو سره سره اواز چې دی نو دا رو رو رانږدې کوو. ټیک ده نو څنګه به کوو ا تاسو را سره وایئ چې تاسو هم پریکټیس وشي ا عو 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 ذو 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 أعوذ 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 بالله. په بالله کې دا خیال ساتل پکار دی چې په دې کې به لام چې دی دا موټه نه وایو دا چې دی دا باریک دی. نو څنګه به وایو لکه بالله موټه راځي بالله باریک راځي نو د ژبې منځ چې دی دا به تالو طرف ته نه چوتوو نو بیا به باریک راځي. که مونږ د ژبې منځ هم د لام سره سره چوت کو نو لکه بالله بالله چې صرف ژبه چوتیږي د ژبې سر منځ چې دا نه چوتیږي خو کو مونږه بالله وایو یعنی د ژبې منځ تالو طرف ته چوت کو نو بیا اواز موټه راوځي. نو دلته کې د لام چې کوم دی نو دا موټه نه دی ویل نو داسې به یې وایو بالله بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. الله دې موږ له په قرآن د عمل کولو توفیق راکړي او دې لره د خورولو او په دې ځان د پوهه کولو او د دې د لوستلو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که ویډیو تاسو خوښه شوې وي نو د هغې دپاره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او مخکې شیر کړئ.